مسله دا ده چې مونږ په خپله نه چینج کیږو، په خپله د بدلېدو کوشش نه کوو او د بچي نه دا توقع ساتو چې دی دې بدل شي. نو زما دا خبره بالکل په کلو غوږونو باندې واوره چې بچې هر هغه څیز فالو کوي چې په هغې باندې تا وویني چې زما مشر دا کار کوي، زما پلار دا کار کوي، زما استاد دا کار کوي، نو لہذا زه به هم دا کار کوم. مثلا ته هغه ته سل ځله ووایه چې مونځ کوه، هغه په هغې باندې عمل نه کوي، هغه خپلې لوبې کوي، هغه بېغمه ګرځي را ګرځي، د هغه خپل اکټیویټیز وي. خو که چېرې هغه وویني چې اذان وشو او زما پلار، زما مشران، زما ترونه هغوی مونځ له ځان تیاروي او داسې اکټیویټیز شروع کړله، د مسجد طرف ته ځي، تلاوت کوي، نو هغه به اټومیټیکلي دا څیز فالو کوي. بالکل دغه شان که ته هغه ته وې چې دا موبایل استعمال مه کوه یا په دې فلاني ټیم کې د موبایل استعمال مه کوه، نو هغه ذهن ته دا خبره نه راځي، هغه دا خبره نه فالو کوي، دا خبره نه مني. خو که هغه ته ویني چې دی بالکل دغه شانتې د موبایل استعمال نه کوي، دی ما سره خبرې اترې کوي، دی په نورو اکټیویټیز کې دغه وي، دی په پازیټیو تعمیري سرګرمو کې اخته دی، نو هغه به تا فالو کوي. دغه شان که ته دروغ وایې نو ستا بچې به تا فالو کوي، هغه هم دروغ وایي. که ته هوایي فایرنګ کوې نو ستا بچې به هوایي فایرنګ کوي. که ته چرګان جنګې نو ستا بچې به چرګان جنګوي. که هغه تا وویني، یو بچې تا ویني چې ته د خپلو مشرانو قدر نه کوې، ته خپلې مور سره چې کومه باډي لینګویج استعمالوې، خپل پلار سره، خپلو مشرانو سره همغه باډي لینګویج، همغه خبرې، همغه لهجه، همغه الفاظ هغه به تا سره استعمالوي، ځکه چې هغه تا ګوري، هغه تا نه زده کوي، تا فالو کوي، تا کاپي کوي چې مشرانو سره دغه شان رویه پکار ده، دغه شان لهجه پکار ده. تا دا نه دي اورېدلي چې کله یو بچی خبره کوي که نه، نو الفاظ خو د هغه د خولې نه وځي، خو تربیت ورکړي د هغه د مشرانو، د هغه د استادانو، د هغه د مور او پلار ښکاري. الفاظ خو د هغه وي، خو تربیت ورکړي د هغه یې ښکاري. نو کنکلوژن دا شو چې د بچي د چینج کېدو دپاره به په خپله اول چینج کېدنه غواړي، د بچي د تربیت دپاره به خپله لږ تربیت اخیستنه غواړي، نو هله به کار کېږي. هر بچی پریکټیکل سبق غواړي، تیوریټیکل نه خوښوي، تیوریټیکل دغه دماغو ته نه پروزي.